اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ یمسسکم قرح دغه لیکن یمسسکم قرح کرسیدل تاستا قرح تکلیف د هزیمت د زخم د شهادت در میدان احد کې چې کله صحابه شهیدان شو څوک زخمیان شو او ګټل جنگ هغه په بیلات بدل شو په هزیمت بدل شو په شکست بدل شو نو صحابه کرام رضوان رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپلم زخمی نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو دنیا ده دا څه ده دا دنیا دا او دنیا کې ایونٹس لائک دیٹ هپن ایونٹس لائک دیٹ هپن او تاسو ګورئ نه همیشه خو به تاسو هر روز عید نه اس کې حلوا خورت کسي هر روز اختر نه چې خلک به حلواګانې خوري صحیح نو کله به تاسو کامیابی کله به دوی کامیابی یمسسکم قرح کرسیدل تاستا شکست او هزیمت فقد مسل قوما تاکہ پر رسیدلے دے کافر قوم تقرحنم دارنگی عظیمت مثلو پشاند دے پا بدر کے یو کال مخ کے ستاسو یاد ندی بدر کے دغه عظیمت او دغه مړیدل او دغه زخمی کېدل کافرانو ته نور رسیدلی وتلک الایام او دغه ایونٹس ایام جمع د یوم دا ایوم اصل کی لفظن وہی حادثے تھا ستا حادثہ ایونٹس واقعات صحیح او بیا چون کې دغه واقعات ورځ شپې عبارت د سند د واقعاتونه نن ورځ کو سوره واقعات شو پرون سوره واقعات شو سبب سوره کیږي سوره حوادث برازي د دې وجه دې ورځ تم سویر شي ایام وتلک الايام او دغه ایام یا دغه حوادث نو داولو مونږ اړو راړو الټرنیټ کړو بین الناس د خلقم یسکی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نما تفصیل تاسو ته ابو سفیان ویلو چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ قیصر روم ته دغه خبر ورکړه چې جنگ زمونږ او د په میاس کې حادثه ده کله د نمبر وی کله زمونږ نوبت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ دَادِد پار چې الله تعالی مشاهدو کې د علم مناس مشاهده چې الله تعالی مشاهدو کې دا کسانو چې ایمان راوړل دي ويتخذ منکم او الله تعالی جوړ کې منکم د تاسو نه شهدا شهیدان الله تعالی وایي دا شکست مې د تدیر لپاره درک چې تاسو امت کې د شهیدانو هم ضرورت ده تاسو امت کې د شهیدانو هم ضرورت ځکه شهادت د مسلمان سره فکر ژوندې پاتې شي فکر ژوندې پاتې شي دیو ځای سادی بابا شعر دی غالبا چې هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق سب تست بر جریده عالم دوام ما سب تست بر جریده عالم دوام ما او دا علاموں میں شعر علی و مصر چې شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دا شہید کا مر چلے دا دا قوم ژوند دے شہید کو مر شي خو قوم ورسره ژوندی شي قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے سوئی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اوئی دا حسین قتل اصل کے دی یزید مرگ دے تو حسین قتل دا یزید مرگ دے اوئی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام دا ہر کربلا نے بعد زندہ کی چې د کربلا غونې واقع وشي نو اسلام بیا ژوندی شي او زموږ پښتو اشعار زموږ د علاقې هغه ډېر عجیبه کټا ویلې وه چې په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي حق تل د وینو اوبه خور غواړي حق تل دوینو او بخور غواړي او حق په آسانه چا مندل نه دی حق قرباني مدام د سر غواړي خشه ده خنه ده
والله لا يحب الظالمين ويتخذ منكم اچجول کی منکم دتاسنا شهدا شهیدان یو معنی دا ده ادوین شهدا جمع د شهید یا د شاهد په معنا د عالم سره معنا د عالم سره ويتخذ منكم اچجول کی تاسو کې شهدا ماهرین عالمان د جنگ ماهرین عالمان د جنگ نو مهارت فتح سره نه پیدا کیږي مهارت شکست سره پیدا کیږي ځکه د خپل نقص او د کوتاهی او د خامۍ دغه آرمی جنرال ته د احساس شي چې زما په دې پلانینګ کې خامي کم ځای و زما دې پلانینګ کې کوتاهی کم ځای و نو دا د مهارت دی والله لا يحب الظالمين الله تعالی محبت نسات ظالمان سرا وليمحص الله ادا دې لپاره چې جدا کی الله تعالی الذين كفان چې ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او هلاك کافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنه وصلى الله تعالی فرمایي چې دا جنت زمون شیخ سره جنت سره ماما کور خو نه چې دغه سبب کې ورننه وځي ام حسبتم آیاتا سو خیال کر دیں ان تدخلوا الجنتا چی داخلے گئی بجنتا ولما یعلم اللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ بنی مشاہدہ کری آکسان جاہدو ملکم چی اغی جہاد کرے دتا سنا ویعلم الصابرین واللہ تعالیٰ بنی مشاہدہ کری صبر و استقامت والا خلق نا اللہ تعالیٰ وی دا ٹیسٹ او دا ایگزامینیشن دا میدان نبا مباسم چی زدہ مشاہدہ کم چی صبر استقامت والا او پخی عقیدے والا خلق سوکتے ہیں نغی وی جنت تزی وصلی اللہ تعالی دا خو انکرج کرل سیوکلت انکرج کرل او اس ورط یو بلا خبر یاد ہے چی گورا تاسو بدر کی کلا کامیاب سوئی بدر کی کلا کامیاب سوئی او بلا دیر غنیمت ادومر لوی لشکر لمو ماتی ورکنا شکست مولا ورکو نو دی چې بدا صحابه وخپل کې ناستو وی به یا لیت لنا یوم مثل یوم بدر کاش خدای یو داسې رس بیا راول لکه د بدر ورځ کاش خدای یو داسې ورځ بیا راولي لکه د بدر ورځ نو د بدر ورځ سو جنګ یعنی دی جنگ غوښته سی غوښته جنگ غوښته نو چې اوس جنگ غوښته او کله جنگ وشو او دی ته شکست شو نو دی دا خو مرګ دی سوي دا خو خالص مرګ نو الله تعالی دا مرګ تاسو غوښته وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ أَتَاكِ کوئی تاسو چې تاسو آرزو کړیو د مرګ من قبل ان تلقوا مخکر دینا چې تاسو ملاو شوي د مرګ سره د دینه مخکې متمنا کړیو چې کاش د بدر پشان یو ورځ مونږ ته بیا ملاو شي فقد رأيتمون تاکید سرا تاسو اولد دا مرگوان تم تنظرون حالانکہ تاسو قتل دیتا وما محمد الا رسول اس پیغمبر علیہ السلام چکل زخمی شو او داس یو کنجو تاسو کنج بای ورطا یو دوغلو پا یو کنج کی پیغمبر علیہ السلام زخمی حالت کے ورپریوت او د پیغمبر اسلام والسلام دفاع کې صحابه ولاړو یو پاغي کې مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ غم شهید پېښو یو عبد الله ابن جحش غم شهید پېښو صحیح او پیغمبر اسلام والسلام صحابه قتل چې گزارونه وشو نو شیطان یو आवाज وکړ وی ایها الناس ان محمدا قد مات او خلق محمد مرشد صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله دا خو صرف د صحابه پیغمبر نو محبوب هم د ځان نو تزیات راخوغو اچھا سوچا سره د مینه ډیره زیاته دا هغه د مرګ خبر په سړي باندې ډیر بد تاثیر لري کنه لري اعصاب ختم شي سوشي یعنی اعصاب سړي لا څه بیکار نه کوي دا دیمه خبر او دریمه خبره چې په میدان جنگ کې کړه دا आवाज وي چې ستر جنرال لوی درستیز مرش ها نو په آرمی باندې د آرمی حوصله ختم نشي لږ زور سره نو درې خبرې یو دا چې پیغمبر یو دویم دا چې محبوب یو دریم دا چې آرمی جنرال یو چې کله دا आवाज چې محمدن قد مات محمد رسول الله وفات شو د صحابه اعصاب مات شو اعصاب مات شو چې لاس کې خپل ټول نه شټینګولې ټول شک کېدل ټول شک له ټول تیخته والا منډه والا میدان نه منډه والا نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله دا احساس صحابه خو منډه کړه نو په زخمی حالت کې را پاسېده زخمی حالت کې او आवाज وکړه الی عباد الله او دا الله بندگانو دی خو راشي چې خلکو आवाज لګید چې پیغمبر اسلام کو ژوند دی پیغمبر आवाज صلی الله علیه وسلم بیا راوپس بیا راوپس
نو اوس الله تعالی دا پیغام راولګي دی ته دا وره چې زبد دین د پاره همیشه ژوندې پونی دا دین خو به قیامت پورې ژوندې خو پیغمبر خو قیامت پورې نه ژوندې صحیح ده خدای خو نه چې همیشه به ژوندې او د دین تعلق دا پیغمبر سره نه چا سره دی الله سره وما محمد الا رسول ان محمد مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم قد خلت من قبل رسل قد خلت من قبل رسل تاکي سره تیشه او مخکره دنه پیغمبران افا ان ماتا آیا کدی مرشی طبعا په تبعی مرګ باندې او قتلا یا شهید کړي په میدان کې انقلبتم علی عقابکم تاسو په شاګر زی علی عقابکم عقاب دې ته وای هیلز په پوندو په باندې یعنی تاسو به څه کوئ تارنه باور وکوي تیخته وکوي ومن ينقلب على عقبيه اسوچ واپس وګرځید په خپل باندې فلن يضر الله دې تکلیف نشور کوئی الله تعالی تاشه ان لکل وسيجزي الله الشاکرین او یقینا بدبو کوي الله تعالی شاکرین شکر کوونکو وما كان لنفس او داد یو نفس اختیار کړي دي ان تموت چې مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابن ذالک لشوی دي مؤجلا سرد اجلا سرد نیټه سرد تاریخ نو الله تعالی فرمایي چې تاریخ نمک کې څوک مړ دي نشي او تاریخ نه رسو څوک پاتې کې دي نشي ومن يرد ثواب الدنيا سوچ غواړي بدر دنیا نوته من حاور کوغتا د دنیا بدلا ومن يرد ثواب الاخره او سوچ اراده لري د ثواب د آخرت نوته من حاور کوغتا ثواب د آخرت نا وسنجز الشاکرین او زرد چې بدل به کوم شکر کوونکو نو شکر په معنا د اطاعت د اوامر د الله تعالی ذکر اعلی درجه شکر سره چې د خدای کوم حکم دی هغه ومني چې د خدای کوم حکم دی یعنی خدای صحت درکړي دی نو ستاد بدن په اعتبار د الله حکمونه سدي الله تعالی مال درکړي دی نو ستاد مال په اعتبار د الله تعالی حکمونه سدي الله تعالی اولاد درکړي دی نو د اولاد باب کې د الله تعالی حکمونه سدي خدای منصب درکړي دی نو ستاد لاندې چې کوم خلک کار کوي د غي په حواله د الله تعالی حکمونه سدي چې د الله حکم په متعلقه میدان کې کما حقه اومنه دې ته شکر ویل شي وکای من نبی ادیر پیغمبران قاتل مغو جنگ کرو په مرګرتیا ده کې ربیون په معنا د خدای خلقو څوک خدای خلق ربیونا خدای خلقو کثیرون ډیر فما وهنو نخواغه کمزورش کار کړو لما اصابون د وجدا تکلیف یاد عظیمت تجرسه درو دویتا فی سبیل الله پلال د الله کې وما ضعفو نزوف کړو ومستکانو ان ناراسو یعنی دا نه چنن ورته شکست ملاو شنه قبل ضرورت پیدا شنه غوی نه زمونږ لا پرونه ورځ یاد ده ټیک ته خو دنیا ته کله به سړی کامیابی کې او کله به ناکامیږي دا تیمور لنګ چو تیمور لنګ نو د دیار د زړه شکست وړل سو واره دیار د زړه او بس دیار رسم دربار چې شکست وړل نو بس ته وچ مزه نه کوي نو د داسې ناس ته ډیر غمګین یو میجه وکړه څه وکړه یو میجه دې ته وایي کوئنسیډنس یو میجه وکړه چې هغه داسې دیوال ته خطا څه کول دیوال ته خطا نو را پریوته نو بیا شروع شو نو بیا را پریوته کوئنسیډنس هغه دیال ته را پریوته څو واره او په سر لسم در باندې رسا سره وکړه صحیح درته یو میسج دې ته وایي نیچرل میسج څه شي نیچرل دغه مې یې په لاله مې ګیراونی څه هغه وکړه اتفاق دا د هغه دوه قیمتي وي نشيوم دوه شي ماته ارزه یو نه یو په ماته ته تیمور لنګو په یو لنګ ورته څه کوي چلېم صحیح نو ته په څه دا په یو نیچرل میسج د ماته ملاو شو نو بس په سوال لازم ځل چې حمله وکړو کامیاب شي
وما وكأي من نبي اډیر پیغمبرانو نا قاتل قتال او فایټ کړو مغود د مرګتیا کې ربيو نا خدای خلقو کثیرون ډیرو فما وهنو نخو هغه بوز دلان شو لما د وجدا هزیمت یار تکلیف او د زخم نا اصحاب اون چې رسیدلو دوی ته پلار د الله کې وما ضعفو نزوف کړو ومستکانو اني سستی کړو استقام مانا سستی ناراستی ورته وایي تاسو ناراستی لپاره وایي کنه وایي ها موږ سره دا ډېر لږه غونې موږ دا ډېر ناراسته او چې ها کهاله کسل دا تکسل والله يحب الصابرين الله تعالی محبت ساتي الصابرين د استقامت والا خلق سره استقامت والا دي ته وي چې ورته تکلیف ملاو شي هزیمت ورته ملاو شي د همت نه بایلي د همت نه بایلي اوس که شیرشاه په نمبر د همت بالو چې گاڑی کې پیسې بایلي چې گاڑی کې پیسې نه د پوسټ تجارت کو اوس به دا بزنس په خاطر خو ده خو ته وای دا خو د کلو په کې بایلي او کله به انا کې دی بایلي نه خو بهر تک دی صحیح گاڑی در سستا کرنا او ایزار لے گاڑی پکار دیں صحیح وما كان قولهم انو بنعدد الا ان اوس الله تعالی وای دغه خلکو ته دغه مسلمانان ته چې سابقه پیغمبرانو سره وو او دا شکست ورته ملاو شو نو دای بسوي دای دا نه چې بس ځړې بس به دا کار سره د رسیدونه ده ها وما كان قولهم انا وخبر الا ان مگر دا قالو چې دی ربنا او رب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا او بخش مونږ ته ګناهونه زمونږه چې دا مونږ ته کوم شکست میراو شو دا زمونږ څخه کوتای شي دا څه شي دي زمونږ نه کوتای شي دا غیر د عمل دا غیر ریفلیکشن دی وما كان قولهم الا فرید خان ته ده خان شیخ صاحب ته زیات څه کړه یار دا په څلور څه یو ستاره وای هغه څنګه و او هغه وای څه ته ورسای وای څه دا ناتریجا دغه کې په مسجد کې ورځ د مارګر باندې په ایجز خودونه خلک نه او زموږ کندهاریان یو څلور پنځه نفره و دا منځ وخت یو ورته ول پوسټ جوړ وای بل څه ولا بل نو دا یو نفر چې ښه دغه سره یې هغه ته څنګه مخه هغه چې د مختاري تماشا نو څه کلیای الکافرون چې شروع کړی دا خطاوتلی د شاده خدای فتو چې د بل د سره بیا خطاوتلی درې وار خطاوتلی ولله څلورم وایي دا د رښتیا واقعیت سلام یو ګرځي ورپتاس کې یو جنوب دی هغه دې ورته موږ غلطي پکې ولومږ یو جنوب یاره مستجاب دا خدای سره زمام یو کی سره پیدا ده زمو په کلی کې الله اکبر وما كان قولهم وخبر دوی الا ان مگر دا قالو چې دوی چې ربنا ورب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا چو بخش مونږ ته ګناونه زمونږه او اسرافنا اکوتای زمونږه اسراف په معنا د زیاتی راځي خود ته په معنا د کوتاهی دی و اسرافنا فی امرنا کوتای زمونږه په معاملې زمونږه کې وثبت اقدامنا محکم کې قدمونه زمونږه وانصرنا امدادو کې زمونږه عدل قوم الکافرین په قوم کافرانو باندې فاعطاهم الله پس ورکړه دوی ته الله تعالی ثواب الدنیا بدل دنیا وحسن ثواب الاخره بهترین ثواب د آخرت والله يحب المحسنین الله تعالی محبت ساتي المحسنین د نیکو کارانو سره یا ایها الذین آمنو اوس په غزوه احد ته کله دی راتلل نو منافقان خپل مهم کو چلو چې ځان مرګ د پیغمبر خو روزانه تاسو مرګ له بوزي
3000 آرمی را روانه ده، ویل ایکویپ د آرمی. ویل نو خبره ده چې ورسره رابطه وکړي چې مونږ سرندر کیږو، ورسره رابطه وکړي چې مونږ سرندر کیږو. منافقانو خپل منافقت کو چې مونږ سرندر کیږو. صحیح دی. مسلمانانو ورته مونږ سره خدای وعده کړی د امداد، خدای را سره وعده کړی د امداد. اوس چې کله هزیمت وشو ناغه منافقانو هغه کنټرا بدل کړه. دی پیغمبر وی تاسو دروغ ویلي صلی الله علیه وسلم که خدای وعده کړی و د نصرت، نو نصرت څه شو؟ خبر دین کړه. نو الله تعالی او داغه جواب ورکړي چې خبر ده دې کافرو ته وخت نه دی، دې کافرو ته خوش کې نه دی، ځکه ما خو در سره نصرت کړو، تاسو جنگ ابتدا کې ګټلو. غلطی خو دا وشوه چې د ګټلي ژوند د جنگ د سپایلز اف وار د جمع کولو لپاره د پیغمبر سټریټیک پایپ پرې خو ده. خبره ده انکلال. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ان تطیعوا الذین کچره تاسو خبره منئ دا غچا کفرو چې کفر کړي دي، نو دا منافقان دا زړه مسلمانانو دا کافرانو. یردوکم علی آقابکم دی بپشاو گرزی تاسو علی آقابکم پشپوستا پپشوستا سبانلے پپندستا سبانلے فتنقلبو بگرزی تاسو خاسرین لوزرز. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی مولاکم اغا مالک او ناصر ستاسو دے وہو خیر الناصرین ادھا اللہ تعالی بہترین مددگاران سخ دے. سنلقی فی قلوب الذین زرد چوا بچو من پزرو دا کسانو کی چو کفر کردے الروبا حیبت سو یرا روب مانا یرا ولی بما اشرکو باللہ دے وجہ چی دے شریکان جوڑ کری اللہ تعالی سرا ما آغا لم ينزل به سلطانا چی ند نازل کری اللہ تعالی غیبان اس دلیل وما واهم النار ازائد دے اور دے و بیت مسو الظالمین اڈیر ناکار ازائد الظالمانو ولقد صدقکم اللہ وعدا اتاکی سر رشتیا اس اللہ تعالی دا منافقانو دا غلط پراپگنڈی جواب ورکی چی غی مسلمانانو ته وی چې هغه د خدای د نصرت وعده څه شو، تاسو ته هزیمت راغی، تاسو ته شکست راغی. الله تعالی وی نه ما خپل وعده رښتیا کړی ده، ما خپل وعده دغه چې ابتدا کې غزوه خود ګټل چاو مسلمانانو. ولقد صدقكم الله وعدا تاکي سر اشتیا کوي و تاسو الله تعالی وعده خپل اذ تخصون چې کله تاسو کټکول دی. تخصون معنا تقطعون چې تاسو کټکول دی. وحل چې کله تاسو کټکول دی قطع کول مو دی باذن په حکم د الله تعالی حتا اذا فشلتم تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو بزدل شوي و تنازعتم فی الامر استاسو جګړې پیدا شي فل معاملې په معاملې کې نو کوم معاملې وا ما تاسو ته 50 صحابه چې کومه سټریټیجیک پوینټ باندې ولاړو د عبد الله ابن جبیر مشرای کې دا غي اختلاف پیدا شو پله کې نو چاوي کته کوزیګو ځکه اوس ضرورت پیدا پاتې نه دی. اته نه چې مونږ لاړ نه شو مونږ ته پکې څه ملاو نشي څه ملا. عبد الله ابن جبیر ورته چې څو پر پیغمبر نه دی ویلي تل مناسب نه دی. او دوی اتحاد داو چې پیغمبر مونږ دلته دې لپاره ودرولو چې د شاده غاړه مونږ باندې حمله ونشي. اوس داغه حمله خو توقع نشته ک کافران وتقتل القرآن دې پکانډاو وړل ټول ارمو وتقتل. صحیح. نو دې اختلاف پیدا شو. سلويخ کسان راکوت شو، الله کسان ته پاتې شو. او خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو خود پشاشا راغه نو په دې له کسانو حمله وکړه. نو دې شهیدان کړ ادالان دې کوم میدان کې چیو نو چا سامان راغونډو څوک دونو لاندې ودو او چا یو راکټ دټواله و څوک لګیو پر کې سخوراج کا کو چا په کې کوکس کو فار ایگزامپل ارته چې هغه وخت کې جنگ ختم شو نو ټول بیغمه ناستو چې خپل ټوپکا غځای کې چې خپل تور هغه په کورسو لږه جنگ نشته. نو بیا سره نو دغه چې به خبره کې ور باندې دشمن حمله وکړي چې اسلام سره خوا کې نه نو نتیجه به صحیح شکست. صحیح شو. ولقد صدقكم الله وعده تاکي سرا رشتیا کړي وتا سره الله تعالی وعده خپل اذ تحسون چې کله تاسو کټ کول دوی به اذن په اذن د الله تعالی. تحسون دا په معنا د کټ کول تاسو ته قطع کول وای قطع کول پرې کول
چې پرې کول مودري چې تاسو پرې کول دی باذن دا الله اجازت باندې حتا اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو همت بایل سموکړه همت موبایل وتنازعتم فی الامر استاسو جګړه پیدا شو یو بل سره فی الامر په معاملې کې وغسیتم اتاسو نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم پس داغي چې الله تعالی خود له تاسو ما اغفت تحبون چې تاسو خوښول نو تاسو عصیتم نافرمانی وکړه د چا د خپل امیر د چا نافرمانی وکړه د خپل امام عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې امیر وای چې مزه نو بس بیا باید چې خپل اجتهاد انت استعمال نکړي ځکه د امیر مخالفت د ټول نه لوی جرم دی یا خو باید چې ته امیر کنوینس کړي یا خو باید چې امیر کنوینس نشه نو بیا خو ځای یو سړی خپل امارت کې نه حالت خو بیا معاشره جوړیږي نه که جوړیږي ته د دې وجه خو شریعت اسلامي کې امیر ته حق دی شریعت اسلامي کې امیر ته حق دی چې هغه کنسلټ کوي خلک خپل شورا سره هغه نه اډوایس اخلي خو هغه پابند نه چې اډوایس ونی اگر دې پابند نه دی بیا خو امیر دسه که هغه اډوایس منی بیا د امیر دسه نه دا اډوایس دې لپاره چې دا مایند جوړ شي دا اډوایس چې هغه اخلي 50 کسان دي شورا کې 50 کسان دي شورا کې دا اډوایس هغه دې لپاره اخلي چې عبدالباری هغه خپل رائے په دلیل پیش کړي حاجی عبدالغنی خپل رائے په دلیل پیش کړي تاسو ټول خپل رائے په دلیل باندې پیش کړي د یو رائے یو شانی د بل رائے بل شانی دلته د مایند ډیولپ کیږي د خپلم یو رائے وي د امیر په خپلم یو رائے پاغی شو کې خود د مایند ډیولپ کیږي نو یا دې یو طرف تراغب شي یا بل طرف تراغب شي نو فائنل ډیسیژن څوک کوي امیر کوي صحیح شو خبره ده کړه واسویتم او تاسو نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم پس د هغه چې خودل او تاسو الله تعالی ما هغه فتح تحبون چې تاسو خوښول نو یا خو دې نافرمانی نه مراد د امیر نافرمانی ده یا وعصیتم تاسو نافرمانی وکړه د حکم د پیغمبر ځکه د پیغمبر حکم سو چې دې ځای باندې ولاړ یې د پیغمبر حکم سو چې په دې ځای باندې ولاړ یې صحیح اوس چې پیغمبر د هغه د پاره ټایم نو مقرر کړي نو باید چې تاسو انتظار کړئ د پیغمبر د دویم حکم چې تاسو انتظار کړئ د پیغمبر د دویم حکم چې هغه درته وایي چې او اوس را کوشي نو چې سو پورې هغه لانه دی ویلي نو سټل دی فرست آرډر از ان پاور صحیح شو دا تر اوسه پورې غړم باندې حکم اپ خپل ځای دی هغه فالو کوي خدای خپل اجتهاد وکړ او د پیغمبر حکم ته وایي ټیکسټ سوې ورته نص سوې ورته نص ته وایي یا د قران حکم یا د پیغمبر حکم نص نون سواد چې دا نص دی نو چې کوم ځای په قران کې او په سنت کې یو شی واضح موجود وي پیغمبر ویلي یا الله ویلي نو الته کې څوک خپل اجتهاد نشي کولای کته حق نشته امام ابو حنیفه ته حق نشته چې اجتهاد دا صریح دی ځکه دا صریح حکم موجود دی نو د صریح حکم مقابله کې څومره لوی عالم کوم دی هغه اجتهاد نشي کولای اوس د پیغمبر علیه السلام یا الله صریح حکم دی چې منځونه کوي په خپل وخت باندې نو یو عالم نه چې ټول دنیا علما راجم شي نو هغه دا ویل چې د امریکای جوان چې دا ډیر مصروف دی په خپل وخت باندې منځونه نه کوي چلو چې ما سلطان بیا رجاب نه راځي ټول په ځای باندې کوي لواړه چې دا حق ته د اجتهاد کوي دا خود نس خلاف دی دا صریح حکم خلاف د صریح حکم خلاف اچھا ته دا حدیث ته چینج کی ځکه ما تاسو ته مسله کړې و چې دوه شیونه دي یو ته شریعت یو ته فقه یو ته شریعت یو ته اگر چې دواړه د یو بل په معنا مستعمل دي کله فقه ته شریعت وایي شریعت ته فقه وایي او کله دواړو ته آل ټوګیدر فقه وایي دواړو ته آل ټوګیدر شریعت وایي خو فار اکیډمیک پرپس د تعلیم په بنیاد باندې د شریعت او د فقه د دې په خپل مېس کې فرق دی چې شریعت هغه رول دی چې کوم رول د قران یا د حدیث په ټیکسټ کې راغلی قران کې راغلی یا د پیغمبر اسلام فرمان کې راغلی نو دې څه وایي شرعي رول دا شرعي رول چې دی دا انچینجبل دی انټل د ډے اف ججمنٹ دا شریعت والا رول دا تر قیامت پورې نه بدلی دا بدغه هیڅ الله ویلي چې پیغمبر ویلي او دیم فقه معنا اجتهادي مسله چې دا د امام ابو حنیفه اجتهاد دی دا د امام شافعی رائے ده دا د امام مالک رائے ده دا د امام احمد ابن حنبل رائے ده صحیح ناغه په فالو کې خو که سرکمستانسز چینج شو څه شو
سرکمستانس حالات کا بدل شو ناغه چونکه قران کې نه ده حدیث کې نه ده نه په امامانو اجماع شوی ده نه په امامانو اجماع نه شوی یونانی بس لسی نه ده د یو امام رائے ده نو چې هغه امام رائے ده او هغه اپلای کیږي نه هغه امام رائے ده هغه اپلای کیږي نه نو باید چې الته بیا د بل امام رائے فالو کی باید چې الته خصوص به فالو کوي عام سره نه مفتی صحیح نه مفتی بیا فتوا ورکړي د بل امام پر رائے باندې وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ أَتَاسُنَا فَرْمَانِ اُکْرَا پس د آغه چې خود التاس الله تعالی ما اغفت تحبون جستاس خوا منکم من يريد الدنيا بعضے پتا سو کہ آغه يريد الدنيا چې هغه اراده لرله د دنیا د مال یعنی دا کم کسان چې کته کوشو نه دې سره پاره کوشو د دې پیسې د مال لپاره غنیمت لپاره ومنکم من یرید الاخره اباده تاسو کې هغه چې هغه اراده لرله د آخرت او ثم صرفکم عنه بیا الله تعالی واړو تاسو لغنو د دې کافرانو حالانکه تاسو په دې مسلط شوي تاسو په دې شي غالب شوی دی خو الله تعالی تاسو به ردوینه واړولې معنا دا ده چې اغستاسو غلبه په هزیمت بدل شوه ثم صرفکم بیا الله تعالی واړو تاسو لاغنو د دې کافرانو نه لیبتلیکم چې الله تعالی ټس کی تاسو اوس دغه وګور الله تعالی وی چا اراده د آخرت لرله او چا اراده د دنیا لرلا اوس پته لګی چې جرم کړی نه الله تعالی وی دا پیغمبر صحابه دی ولقد عفا عنکم خفقی ما موافقی ولقد عفا عنکم اتا کی سر الله تعالی عفا کړی تاسو ته والله ذو فضل على العالمین الله تعالی د فضیلت مالک دی علی المؤمنین قومنانو باندې ډېر مهربانه مالک دی مومنانو سره مهربانی کوي نو دای ګناو کی الله تعالی ورته معاف کی خطاو کی الله تعالی ورته معاف کی اذ تصعدون اوس الله تعالی ورته پوره تفصیل وایي چې تاسو ته پته ده اذ تصعدون چې کله تاسو تیش تکولا تاسو تیش وایي ورته چې کله تیش تم کولا اذ تصعدون چې کله تاسو تیش تکولا ولا تلون على احد اتاسو پشان کتل چاته داسې په مخه مو تیش تکولا مدینه منوره طرف ته پشان وای چاته نه کتل ولا تلون على احد اتاسو پشا سټ نه تلون دي ته وای سټ راړول سر راړول تاسو سټ راړول کې سر راړول سر راړول چې تاسو پشا باندې سروم نه راړول چاته مخ راړول ولا تلون اتاسو مخ نه راړول على احد چاته والرسول پیغمبر يدعوكم اوازونه درکول تاسو لا فی اخراکم د شاستا سنا پیغمبر خپل میدان کې او شان اوازونه کول الی عباد الله فاطابکم الله تعالی اور سوتا استا غمن یو غم بغم د پاسه د بلغم یو غم بلغم بلا ډیر غمو یعنی یو دا دغه وګوره چې کوم فتح وا په هزیمت بدل شو چې کوم مال غنیمتو امد الله سوته کسان مو او یا کسان شهیدان شو پسلګونو کسان مزخمیان شو پیغمبر پاک په خپل زخمی شو تاسو تیش تا وکړه دا یو غم خو نه دی هر یو ځان له مستقل غم دی نو الله تعالی وی د غم د پاسه په غم می اخته کړی لکه لا تحزنوا على ما فاتکم دا دې لپاره چې تاسو غمونو سره عادي شئ چې تاسو غمونو سره شئ عادت شئ فاطابکم غما بغم ورسو تاسو الله تعالی غما یو غم بغم د پاسه د بلغم لکه لا تحزنوا چې تاسو عادت شئ او فکر من شئ خفن شئ علا ما فاتکم فآغا شئ چې تاسو مسکړه دے غنیمت او فتح مو مسکل چې پاغي باندې خفن شئ خدای دا اغینه لوی غم دردار کړ چې او یا کسان مو شهیدان شو لوی غم دادل کړ چې په سلګونو مزخمیان شو او د ټول لوی غم دادل کړ چې پیغمبر زخمی کړ صلی الله علیه وسلم نو ټول صحابه هغه بیا څه فکر کو چې وای لاس تر غلې پیسې هغه لاړه ختم شي بل ډېر اصلها هغه د لاس اوته صحیح فتح اپ هزیمه دا ټول صحیح شو پیغمبر ته خبر د ټول په ځین کې یو غمو څو چې دا موږ سره انسانيت کارو دا پیغمبر ته وګوره علیه الصلاۃ والسلام غوښنه شهیدان دي
سکلې مات دی، د مخ اډوکې مات دی، ټول بدن په وینو باندې لړل دی. تمونږ نو چې لوی غم سړي باندې راشي نو اډوکې غمې هیر شي. نو دا نور غمونه دې مقابله کې ټول نه واړه غمو. ایون د شهداو غم وایي خو کامیاب شو، شهیدان خو څه شو؟ ایو کامیاب شو. ټول لوی غم پیدا پیغمبر ته وویل علیه الصلاۃ والسلام. الله تعالی دا دې لپاره چې تاسو هغه فتح او غنیمت پس خفن شي له لوی غم بدل پسلا اوس. دا یو معنا شو. او دوی معنا فاصابکم الله تعالی بدل کې درکتا استغمل یو غم بغمل، تاسو مغموم کړئ، غم زده کړئ، بغمل په سبب د غم زده کولو تاسو رسول پاک لا پیغمبر مو غم زده کړو، پیغمبر مو غم زده کړو ځکه داغه د اجازه نه مخکې را کوشي وای، داغه د اجازه نه مخکې را کوشي. نو پیغمبر په دې غم زده شنه الله تعالی وایي چې ما تاسو له غم درکړه دي وجه زما پیغمبر مغموم کړو. لکیلا تازنو چې تاسو خفن شي غلا ما فاتکم پاشے باندې چې تاسو مسکړه دې فتح او غنیمت ولا ما اصابکم چې تاسو خفن شي پاشے چې رسیدلې تاسو ته چې هزیمت ته شکست دې زخم دې شهیدان دې. والله خبير بما تعملون، الله تعالی خبردار دې پاغه عمل چې تاسو کوو. ثم انزل عليكم، اوس دا صحابه چې دې پیغمبر اسلام کیفیت وکړه صحیح دی دا فکر نه کو چې غنیمت لا فتح ختم شو، شکست راغی او یا کسان شهیدان شو، سلګونه خلق زخمیان شو، لا نه دی بس ټول په دغه یو فکر. پیغمبر پاک ته صلی الله علیه وسلم لازم د وجوده چلو شو صحیح. نو دی داسې مغموم چې بالکل ذهن فلت شو، څه شو د ډېر غم د وجه ذهن فلت شو. نو الله تعالی سډنلی په دوی باندې یو خوب راوسته، دی ټول په ودرود شو. چې ټول ودرود شو نو دی خوب سره سره ریلیکس شي، هغه پرځي هغه د دماغ او شریانونه ای بیا خپل ځای ته ورشي. ا کوم ټینشن چې اټینشن ورته د دې وجه خو چا باندې ټینشن زیاتی نو څه ورکړي؟ نه د خوب ګولای ورکړي، د خوب ګولای ورکړي چې دی ودشي دا ټینشن به ختم شي. چا باندې ټینشن زیاتی څه ورکړي؟ د ټینشن نور څه علاج نشته بل دغه چې دماغ ولا وځي ساتي چې دا حساسیت ختم شي. څه ختم شي؟ ثم انزل عليكم، بیا نازل کا اللہ تعالی تاسو باندې من بعد الغم، پس د غم لا امنتن نغاسن. نو نغاس مونږ ورته پرچالی وایو، تاسو ورته څه وایو؟ اجمع. نو در باندې مې اجمع راوسته، نغاس اجمع ته وایي. ثم انزل علیکم، یا دلته په امریکا کې ورته څه وایي؟ نیب. ثم انزل علیکم، بیا نازل کا اللہ تعالی تاسو باندې من بعد الغم، پس د غم لا امنتن سکون. څه شي؟ سکون، امن، پیس. نعاسن نیب یغشا طائفتم منکم، چیغی کور کو احاطے کو لا طائفتم منکم پڑھل دو مومنان استاسو باندے، و طائفتن ابل ڈالا چی منافق ہوا، بل ڈالا چی منافق ہوا. قد احمتم انفسهم، باعث کرے دوئیلا انفسهم نفسن دوئی، یظنونا گمانونے کول خیالونے کول باللہ دا اللہ متعلق غیر الحق، ناجائز گمانونا، ظن الجاہلیہ، گمان دا جاہلیت، گمان دا جاہل. منافقان چو اغی دا سوچ کو یرا خدای وی مون سره دوکا وکړه، راته وی چې نصرت بدر کو هزیمت ملاوش، نصرت بدر کو هزیمت ملاو شو. د خدای متعلق دا سوچونه شروع کړه صحیح. یو چا په دې معنا دا چې خدای هم کمزور شي، د دې ارض مقابله ونه کړ، نو دې ته ویل جاهلیت ګمان. یقولون دوی هل لنا من الامر من شیء، الله کوم سره چې ډیر ډیساپوینټ شي نو دوی وایي زمون قسمت کې د خیر روز څه تشته، تاسو وایي کنه وایي؟ نو دې منافقانو وي. یقولون دوی هل لنا من الامر، آیا شته زمون د پارا من الامر د معاملې د کامیابین من شیء سیسا، کامیابی کې زمونږ هم سیسا شته. قل تورتا اوایا ان الامر، تاکید سره معاملہ کله ټولا لله دا الله اختیار کې ده. یخفون فی انفسهم،
یخفون فی انفسهم دای پټ ساتل پزنو خپلو کې ما آغا شی لا یبدون لکا چی اغی نشکارا کوتا تا یقولونا اغا سا خبر ہوا اغا دا پیغمبر تے نوی خو یقولونا دو اخپل میس کے وی لو کان لنا کچرے وی زمون لپارا من الامر دا فتح و دا کامیابینا شیعن سیسا ما قتلنا ہاونا نمون بنو قتل شوی دے زائی کہ زمون قسمت کی چر در فتح تصور وی ندلتا اویا کسان بشہیدان کے دا صحیح نمون بنوم لشوی کچرے فتح دا مونگ لپارا وی اللہ تعالیٰ وی سورہ پوری چی دا مرک خبر دا داغی میدان سر تعلق نشتا دا مرک کو پکور کیوں راضی کمی راضی قل تورتا او آیا لو کنتم فی بیوتکم کچرے ویتا سناس پکورنو کے لبرز اللذین نو یقینا راوتی بو آکسان کتبا لیم القتلو چپا غیبان مقرر شو قتل دل پدے میدان کے لا مزاجعیم دا پریوتو زائتا چکم زائبان دا اگوی جسد پریوتا دے اگوی با یقینا راوتا چکا چی دا خدای فیصلہ بدلی گی نا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ادا دے دا پارا چی اللہ تعالیٰ تسکی آغا شیچ پسینو استاسو کے دے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ چی اللہ تعالیٰ ڈسٹرنگ کی آغا شیچ پسینو استاسو کے دے ادا کلا ڈسٹرنگ کی جو ٹیسٹ کلا کی عمل سرا تکلیف سرا واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ غالم دے بذات الصدور پراز سنو بانے ان الذین تاکہ سرا کسان تولو منکم چیا غی مختاو کرو منکم دتا سنا یوم التقل جمعانے پاغورز بالے التقل جمعانے چی مخ پا مقصود دوارا عسکری الجمعان مانا دوارا گروپونا نو دا صحابہ چکا مختیشتا کرے وا اللہ تعالیٰ فرمائی چی انما استظلهم الشیطان خبر دادا چی شیطان دوی خویولیو بے باز ما کسبو پا باز آغا چی دوی کم عمل کرو نو کم عمل کرو چی دا غزائن را کس شو خو اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں ٹک دا بی تیش تا پوکڑا شیطان ولغزول ولقد عفا اللہ عنہ زمان پیغمبر ملگری ما معاف کرے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ اتاکی سر معاف کرے اللہ تعالیٰ دوئے ان اللہ غفور تاکی سر اللہ تعالیٰ بخون کے دے حلیم البردبار دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونو کالذین تاسو مکے گئے پشان دا کسانو کفروچ کفر کرے دے وقالو لے نو دے کفر نا نفاق مراد دے سشے مراد دے منافقت وقالو لے اخوانیم دا آغا منافقان چی دی ویل پا حق درونو خپلو کے ازا دربو فی الارض چی کلا غوی سفر کوزما کے اوکانو غزن یا غوی و غازیان امڑشو سفر کو نبل کلی کے امڑشو یا غازیانو نو جہاد کی شہیدان شو نو دی منافقانو بدا غوی باپ کسے چی لو کانو عندنا کچر دوی ناس شوے منخصا ما ماتو نبا مل شوے و ما قتلو او نبا قتل شوے سڑیا خودی پا سفر کئی نو اس کو منصر کلی کے ناس نو نبا مرلا مرگ را غلق بد زائے سارا کے مر شوے صحیح کہ جنگ لنے تلے منصر ناس تو نو نبا شہید شوے بد زائے مر شوے زمونگے نمانن اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تاسو اغید مرگ دا بچکول شہید نو تاس تا خوبارو مرگ بے رازی نے تاسو بے والے مڑے گئے زکر تاسو کو دمرا پاورفل جے چی کہ اغی تاس ترہ ناسو نا اغی با دا مرگ دا بچوے نو تو کو با یقیناً بیا بچے لیجعل اللہ ذالک حسرتا عاقبت دادے چوگزی اللہ تعالیٰ دامڑے دل داوئی حسرتا سبب دا حسرت و دا افسوس پہ قلوبیں پزن دوئے کے واللہ اللہ تعالیٰ یحیی جوانجی کوڑ کئی ویمیتو مڑول کئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاغ عمل جتا سکوئی واج کون کے دے ولئن قتلتم فی سبیل اللہ اکچر تاسو قتل شئی پلار دا اللہ کے او متم یا ملشوے لمغفرتم من اللہ نو یقینا بخند اللہ جانبنا ورحمت ارحمت خیر دا بہتر دے مما یجمعون دا آغمالنا چی داخل کے جمع کئی وَلَئِن مُتُّمْ اکچر تاسم لشوے او قتلتم یا قتل شوے لَإِلَى اللَّهِ نو یقینا اللہ تعالیٰ تا تخشنون جمع کولے بشی اس گورا اللہ تعالیٰ پدی طول تفصیلی بیان کی صحابہ تا سختی خبریں ہوتی ویٹ ورتا کنا سورہ سختی خبر ہاں ٹک تاول والا ٹب ور کی نبیات ور پسے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ بخشنی میں نبیا والے اور ڈب ور کی داکار مولے ہو نبیا پیو پٹائے ورو لگے واللہ حق لری
الله هر چاته ویل شي کني شي ویل الله تعالی هر چاته ویل شي الله نه خو لوی دنه پیغمبر ته وایي صلی الله علیه وسلم صحیح خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اشارتن صحابه ته خبر نه وکړي دا دومره تکلیف ملاو شو فتح په شکست بدل شو صحابه وتشتدل او یا کسان شهیدان شو په سلګونو زخمیان شو پیغمبر پاک په خپل زخمی شو صحیح خو پیغمبر اسلام چې اشارتن ورته نو ویل یا کدی نه ویل کوم څه دغه ځاینا یعنی دا څه نو ویل چې راکد دغه کسان د جبل رومات باندې ولاړو خزیه غدان نه ویل کوم څه دا شی بنو شي خبر دې کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته اشارتن هم دا ذکر نه کړي صحیح ادې ته وایي لیډرشپ کوالټیز دې څه وایي د لیډرشپ کوالټیز چې سړی بچیړي نه کچیړي هغه نفرت پیدا کوي خبر دې کړه مو صلی الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اشاره استام کمال ده فبما رحمت من الله پسلو رحمت د جانب د الله نه لنت لهم تنرم شوی دی ته او پیغمبر یعنی چې ته د مسلمانانو د پاره سلو رحمت د خدای د مسلمانانو د پاره سلو رحمت د خدای څومره نرم دی د پاره څومره حالانکه موږ زر لوز ټمپر کو سړي باندې غوسه شو کنه شو غوسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه کو پریدا دایته اشارتن خبر نه وکړه خدای وای فبما رحمت من الله لنت الله صلو رحمت تر الله تعالی مسلمانانو لپاره چې دوی درات نرم شوی او خبر ورته نه کی فبما رحمت من الله لنت لهم نو دا الله تعالی پیغمبر اسلام کندم کینا د پیغمبر تعریف کوي د پیغمبر څه کوي تعریف کوي ولو كنت فظا كچريبت فظا سخ زبانه څه سخ زبانه داسه لکه سړی به شیرشاه ته وای سړی شیرشاه خو ته بیا اسید دغلت را کوشي نو کدا دې ته سخ زبانی وای سوې ورته سخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څه نو ویلي الله تعالی ورته وای کته سخ زبانه وای غلیظ القلب اسخذوي سوې سخذوي غلیظ القلب لنفذ نو دا خلق بخوار شو من حولک دا چاپیرستانا دی بتا سره نو پاتې شي ځکه سخت زبانه سړي سره سو پاته نه پاتې کیږي صحیح اوس الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ها کستا ذکر دین لغون دي خفغان غونوي موافقه دا ټیک ده چې تاسو کمال دار شخصیت دومره عظیم دی چې کزه کې دي سویوم په شبه نه راولي ځکه دي سویوم په خلک کوئی د پلاني جوړو دریاب دی د پلاني جوړ سره دریاب دی کار څور سره وکي اپ شبه ذکر نه کوي خدای کې وکړه کله سړی خفای کې خفا صحیح نو پیغمبر تعالی تعالی کې تدل کې ته خفای موافقه سره کې ته خفای فاعف عنهم تمعافیو کدویتا واستغفر لهم ابخنو غواړه دوی لپاره الله تعالی نه نو دې خو ګوره ماته ګوره اوس دا خو ډېر لوی صحابه دا خو ډېر لوی خلکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ایڈوایس اغسته سبه کول مشورې به ته اغسته رائے به ته اغسته نو ممکن نه چې موافقه د بخنه دعاګانې ولومو کې او چې بیا وایي دا ډیسکوالیفاید دی انده لپاره به نه مشوره نه اخلم دا ډیسکوالیفاید دی انده لپاره به مشوره نه اخلم ان به انده لپاره دوی ته زه مشوره ورکوم نه الله تعالی دې څه باندې وشاورم با همي مشوره کوي دوی سره با همي مشوره شاورم معنا یعنی دوی لم ترای ورکوا ا دوی نو مسله وشاورم او تمامی مشاورت کو دوی سره فل امر په معاملې کې نو کوم معاملہ نو دغه تني سره احمد یو اهم مسله ولیکا چې په کوم شی کې پیغمبر ته وحی راتله پیغمبر اسلام یې کې چانه رائے نه وسته ایت رائے غستم نشي خو چې کوم شی کې به وحی نه و هغه به ارجنٹ کارو څه شی به ارجنٹ به چې هغه لپاره سولوشن پکار دی نو پیغمبر اسلام بل صحابه نه مشوره غوښته او بیا به فیصله په خپل کوله چې هغه ته عزم وای هغه ته سوې عزم ورپسې روانه فاذا عزمت نو راي به واغسته پیغمبر اسلام به داغه پرانا کې خپل سب مایند ډیولپ او خپل فیصله به وکړه هغه ته عزم وای صحیح دغه فیصله به یا په وحی باندې رسو توثیق وشو یا به تردید وشو وحی براله یا به وچی دا څه ټیک ده او یا به وچی نه دا څه نه دا څه
وشاور مشاورت کدوی سرا فی الامر فمعاملہ کے فیضا غزمتا کلچتا غزمکو فتوکل. نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام توی چی کلستا مائنڈ پہ یو طریقہ بانی ڈیولپ شو ایز امیر ایز امام. نو اللہ تعالیٰ کا توی چی بس بیا فیصلہ کرو فتوکل اللہ، بیا آگئی کی ریزرویشن میں پریدا فتوکل اللہ. لکه چې بعض اوقات سړی فیصله کولو کې باندې رسو کوي باندې رسو معاملې کې ډړ شي ګاډه دلړ شي سوشي اګاډه دلړ شي خلک کوي درې مولایان صاحبان څه شي وي درې مولایان صاحبان دا وی ټرین ته ولاړو څه ولاړو ټرین انا ټرین سټیشن ته راورسېده د درې واړو یو بل احترام ورکو دروازه کولا شو نو یو سیفټ مخکې وکړه هغه نه سیفټ تاسو مخکې شي نو دې بل سیفټ مخکې شه نو بس پدې کې 15 منټ ټایم لاړ دی پاتې شي صحیح هلکه زر فیصله وکړي مخکې ورکړي ته دا شی لګ بند کا شیخ سے دلته فتوکل علی الله توکل وکړه الله تعالی باندې. نو ځان ته یو مسله ولیکه نثار احمد چې عزم څه شی دی. نو عزم د شورا پس منظر کې د امیر یا د امام د ذهن جوړېدل دي، د ذهن جوړېدل دي چې موافق د اسباب او د حالات دي، موافق د اسباب او د حالات دي. ځکه امام به دا نظر ساتي، امیر به دا نظر ساتي چې حالات او اسباب څه دي. نو د حالات او اسباب او د خلقو رائے دا دواړه به سره یو ځای کې ناغي باندې خپل مایند جوړ کی. نه به یوازې رائے پسې دي، نه به یوازې حالات څنګه دي. نو به یوازې رائے پسې که یوازې رائے پسې لاړ نو هم به چېرته بیړه غر کوي، او که یوازې حالات ته وکتل نو هم به بیړه غر کوي. ینصرکم اللہ کچر امداد کئی تاثر اللہ تعالی فلا غالب لکم نو نشتر سو غالب دن کے تاسو باندے و این یخذلکم او کہ اللہ تعالی تاسو رسوا کئی فمنزل لذی نو سوک دے آغازات ینصرکم چی امدادو کستاسو من بعد پس دا اللہ نا وعلی اللہ اخاص پا اللہ بانے فلیتوکل المومنون توکل و اعتماد کئی مومنان. اس غزوہ بدر کی اللہ تعالیٰ وی چې کله کله تاسو نه غلطه خبره کیږي تاسو په معاشره کې تاسو نه صحابو نه بعض اوقات داسې خلک چې کمزوري وي د عقیدې په اعتبار نو هغه نه غلطه خبره کیږي صحیح. او چې نور خلک رد نکړي نو د دې معنا دا چې دا دوی سره مرګتیا ده، یعنی که غلطه خبره ده نو چې دا کوم صحیح خلک دا ورته چې خاموش دا خبره دی غلطه ده چې دا خبرونه کې داسې خبره ده کړه. نو غزوه بدر کې څه شي غزوه بدر کې کوم د غنیمت مال چې وو غنیمت مال نو هغه وخت یمنی صادره به ورته ویلې یمنی پټو ډیر مشهور یمنی پټو لکه آتا چې کوم یو یادو چې تا بلخ کرته جوړی کسه د هراته ها نه د کسره وړای دی دا غټي وړای نه لاندې نه راي کورک انا هغه کوم ځای ملایي یا تا اډر نه کړ نه دا په هرات کې زه پیسې ورکوم نه پوس سوچته نه نه څه نشته راو نفر د وارث باندې او د وارث چې او چې سپین ویاله او که څوک یې ورته وایي نو سپین نو بل کار یو مرد دی هغه سره صحیح ځکه ما سره سپین پټو نشته نه هغه ورسره هغه د ساودم دی ګرم دی نه ما سره یو ډېر مزدار مې غوښتو خیر هغه سپین نو خو ډېر اعلی او زه پروس کال چلانم نو دا زمون شاګرد دی او اوس په پاکستان پر سنټ کې د دیر د علاقې دی او د متحده مجلس عمل لوی لیډر دی صحیح. نه هغه راغلو خیراله لپاره نه هغه اصل داسې صادر تو قتل نو یاره صاحب دا خو ډیر اعلی صادر دی. نو ما ورته مې توس د پاکستان په سنټ کې ناشته او لوی لیډر مې لطیفه مې ورته ویله ما د مولا مزاج داده کدی په دې پیسو تر دې ځای را ډک کی خو د خپل سوال نه وځي ما هو الله کار کا بس ما کو ویلې وې په مولا راځي چلو ورځي کنه وینه صاحب صادر خو بخیر دې نه خپېدا شي خو زما د شیخ صادر بچدای دا ہمارے پارا تبرکی میں بس پدی میں ہوا صحیح نہ آغا یمنے پٹو آغا پا مال غنیمت کے نہ ملاوے دا نو سکسانو یو بلتا ہوئے
اعلی شی ممکن ده چې پیغمبر ځان لا واستي صلی الله علیه وسلم. اوس دا خبره د پیغمبر متعلق ادي ته غلول وای په قومي مال کې خیانت کول دي څه وای غلول عربي کې ورته څه وای غلول. الله تعالی وای د پیغمبر متعلق تاسو دا څه ما کان لنبی وما کان لنبی مناسب نه پیغمبر سره یعنی غدا تصور نشي کولای پیغمبر متعلق ان یغل چې هغه بخیانت او غلول کی ومن یغلل اسوک چم غلول کی یاتی بما غلا دے براتل کی بما غلا پاغ خیانت چې د کړه دی یوم القیامت پورز د قیامت نو سره به دغه حساب کیږي. ثم توفى كل نفس انا دا یو مولا سید دا مسله کول نه یو د خپل مثال مطابق دې ایکسپلینیشن وکړو وی چې کوم شی د غلا کړی یا کوم شی د خیانت کړی نه الله تعالی وی چې یاتی بما غل بی یوم القیامه هغه شی وستا خلاف گواہی د قیامت پر ورځ باندې غو موجودی وي بجزلی فلانی غلا کړو نو بس خدای بدل بیا عذاب درکړي. صحیح شو. نبی یو سړی متعلق ورته پته ویل کې یو سړی په دې کمیونټي کې هغه وی د چا مونږ بيزا وایو ګوټ بوزا نوې بوزای غلا کړی دا بیا یې ځم پکړی دا هغه خړل ده. صحیح نوې دغه بوزا او دغه چاقو دا به د قیامت پر ورځ باندې دواړه موجود وي او دا خلاف به گواہی کوي. صحیح او دا مالک به هم ولاړی. صحیح ناغه تناستو او ته مولا صاحب نه صاحب مې ها به بوزا بالته نا ورته او کړه دا سه الله تعالی وې خو بس مینه دی به مې ور به کوله چې واخله ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بیا پورا بول کول شیر نفس تما کسبت اغا عمل چې دکړه دي وهم لا يظلمون ادوی سر زیاته بن شکوله افمن اتبع رضوان الله آیا آسو چې اتباع کوي در زامن د الله تعالی کمن با یعنی د خدای خوشاله ول غواړي اتباع کوي در زامن د الله یعنی هر عمل چې کوي سره پاره کوي چې خدای خوشاله شي. نو پیغمبر خو چې کم حرکت کوي نو سره پاره کوي پیغمبر کله دا اراده نه چې مخلوق ته خوشاله شي هغه لومبه د خدای خوشاله شي مخلوق به خوشاله شي. آیا هغه څوک چې اتباع کوي یعنی لګېدلې دا الله تعالی خوشنودې پسې کمن با آیا دې کې دې شي پچاندا چا چې دې اخته بسخطن په غضب من الله دا الله تعالی و ما واو جهنم ازاید هغه جهنم وي و بیس المصير اډیر ناکار زائد ریټن لدا جهنم هم درجات دغه خلق چې دا څوک د خدای رضا مندای پسې لګېدلې هم درجات دا درجو والا خلق عند الله پنځ دان الله والله بصير بما يعملون الله تعالی واچ کوم کې پاشه چې کوم دوی عمل کوي. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته ونعلل وانا النهار فالله خير حافظا والحمد لله. سنوي تازه خبر شته کنه هرات څنګه شو نشته کولای شي او ارمي خو را لګل ده تلو پیزا تیاری را لګل دي وزیر دفاع معاون یا پښتون دی ورته نغره ورغلي یا هغه ویلي دي هغه نن ویلي وي چې باید دغه ته دا باید د پرایویټ آرمیز باید د منځه ولاړ شي افغان نېشنل آرمي باید دا خو په خوانه خلک وایي فکر ته کوي یا طالبانو کوي خو دوی غواړي چې قرار دا
کړی دی